شکریا ادا کوم چې دوه درې ورځې تاسو دلته کم د کلي خلکو خدمت وکړو په دا کې پاتې مړي ډېر بهرني مړي دي هغو مړیو ښځې وړکین دلته راغلي دي و هغو د کورونو نور خلک هم دلته راغلي و تاسو یې خدمت کوو الله تاسو ټول دغې اجرونه او بدلې ډېر کړه کړي بیا پاس په غره کې چې کوم خدمت کوو لګیا یو په خپله سطح باندې الله پاک دې په دا باندې ماجر ډېر کړي تاسو چې کوم خپل کسان مړه شوي دي الله دې هغو صبرونه او اجرونه او بدلې ډېر کړه کړي باقي منسټر صاحب هم راغلی منسټر صاحب حکومتي ذمهواري اصل د دغه ریسکیو ډبل 122 ده چې کوم مسله پیښه شي په هغه کې د خلکو سره مدد کول هغه د تکلیف نه خلاصول خو چې موږ څه نن دلته وکتل نو په هغه کې دوې غټې خبرې دي یوه خبره دا ده چې دغو خلکو بغیر د فوجانو سره چې کومې انجینرینګ کور ورته وي یا FWO ده د هغې مشنرۍ نه بغیر دا مسله و دومره زر حل نه شي نو په هغه کې منسټر صاحب هم په خپل ترو باندې وزیر اعلی صاحب ته هم وي او خپل وزیر اعظم صاحب ته هم خبره رسوي مونږ هم چې کوم خبره رسولی شوه د چیف سیکرټري سره هم خبره وکړه د کور کمانډر سره هم خبره وکړه امید دی انشاءالله تعالی چې مخکې خو سره ډېرې خبرې شوې دي خو اوس به یې عملي ووینو انشاءالله تعالی چې هغه انجینیر کور والا مشنري وراشي او دا مدد وکړی شي چې دا کم خلګیر دي چې دا راوباسي باقي چې کوم د دغو خلکو حق دی د حکومت د طرف نه چې کله مونږ مرجر شوی دی په هغه کې 3 لکه روپۍ مړی په سر باندې چې په داسې حادثه کې څوک مړ شي د PDMA والا ورکوي خو په هغه کې دغو منسټر صاحب د خواهش و چې مونږ یو ځای ورکړو خو مونږ ته ویل چې نه یو ځای مه راکوو دا 3 لکه روپۍ مړي له او 1.5 لک روپۍ زخمي له نن د شپې پورې ورسوو باقي 15 لکه روپۍ وزیر اعلی صاحب اعلان کړی پرون ما زوی بلاول په اسمبلۍ کې هم خبره کړې وه نو هغه 15 لکه روپۍ وزیر اعلی صاحب او منسټر صاحب بیا راځي و هغه به یې دغو مړیو له ورکوي که خیر وي انشاءالله تعالی همدغه شانتې د ملیشې IG صاحب موږ شکریا ادا کوو هغه هم 1 لک روپۍ مړي اعلان کړی دی هغه ته موږ د میډیا په ترو باندې ویو چې 1 لک روپۍ د ورکړی شي او چې کم ویلي چې کم مړي شوي دغو په سر باندې موږ یو کس په ملیشه کې برتي کوو نو پاکې صرف موږ دا عرض دی چې پاکې یو کس داسې مړ شوی دی چې هغه اوه خویندې دي او نارینه یې بل د نوکرۍ نشته نو موږ روایت نشته چې موږ ښځې وړکي نوکري وکړي نو په هغه کې موږ دا حکومت باندې دا انشاءالله منسټر صاحب ته هم ویو او دا موږ کوشش منسټر صاحب هم کوي موږ به یې کوو چې هغو له هرې میاشتې معاوضه میلاو شي چې څومره ممکن وي چې معاوضه د هغو حقو ته میلاویږي که خیر وي انشاءالله تعالی نو موږ دغه شي له راغلي وو دا کار موږ وکړو او موږ خواهش وو چې موږ دغو خبرو نه تاسې د دغه کلي خلک دغه علاقې خلک ټول مومندو قومونو خلک مونږ خبر کو چې دا کار مونږ کړی امانه پس به انشاءالله تعالی